الرحمن الرحیم. زه د شفقت د عوام ډېر شکریا ادا کوم چې همیشه ما سره تعاون کړی دی او ماله ووټ را کړی دی، کامیاب کړی ما. تیر الیکشن کې چې کوم واقعات وشو نو د هغې په وجه یو لویه خلا پیدا شوه او محرومي پیدا شوه. د شفقدر مسلې ډېرې اوس هم سنګینې دي، خاص کر د بجلی مسله. که ستاسو یاد وي نو د 25 دیهات لپاره چې زه مرکز کې د اوبو د بجلی وزیر وم، نو مونږ د هغه د مشرانو سره یو میټینګ کړو او په هغې کې هغوی له فکس ریټ باندې بجلی ساتلې وه چې فکس ریټ په هغوی نه اخیستل کېږي او 4-5 غنټې بجلی به هغوی ته میلوي. دا لږ سکون ورته میلاو شو. هغه اوس ختم شو. اوس هلته 25 دیهات کې بالکل بجلی نشته. په نور شفقدر کې ډېر ځایونو کې کیبل هم ولګېد، میټر هم ولګېدی. نو په کار خو دا ده چې بیا هغوی ته بجلی میلاویږي، خو اوس هم داسې صورتحال دی چې هلته یو غنټه په مشکله میلاو شي نو ډېر لویه خبره وي. د بجلی بلونه هم دومره زیات شو. د هغې په وجه یو نقصان چې بل ورسېد هغه دا دی چې هلته کم چې د ماربل کارخانې وې، ټولې کارخانې په هغې کې ډېر اکثریت کارخانې چې دي بند شوې، ځکه چې بلونه 13 لکه 15 لکه 40 لکه بلونه راځي، د هغوی خرچې نه پوره کېږي. د هغې سره مزدوران چې کوم هلته هغې کې کار کوو هغه هم بېروزګاره شو. دویمه مسله ده ګیس ته. ګیس دا د الله تعالی فضل دی او د عوامو خواهش و، مونږ کوشش و. نو شفقدر ته او دواوې ته ګیس مونږ زما په وخت کې مونږ هغې سره محنت سره ګیس دلته راغی، د ناګمان د طرفه هم او د صدرایه د طرفه هم. بعضې ځایونو کې ګیس شته، بعضې ته لا میلاو شوی نه دی، چونکې هغه کې د حکومت بدل شو نو هغه شانتې ټول علاقو ته ګیس نه دی میلاو شوی. زموږ تاسو سره دا وعده ده چې دا کوم علاقې پاتې دي انشاءالله تعالی دا به زموږ دا بھرپور کوشش وي چې هغه علاقو ته هم ګیس میلاو شي. ګیس کې بله مسله دا ده چې اوس په دې ژمي کې لوډ شیډنګ کېږي، په اوړي کې هم کېږي، د ګیس لوډ شیډنګ کېږي. نو چې ګیس میټر هم شته، هغه هم شته، بیا لوډ شیډنګ چې کېږي نو خلکو هغه سهولت چې دی هغه شانتې د هغې نه فایده نشي چتلو. ډېر مشکلات دي. دا دوه ډېرې مسلې نن سبا ډېرې سنګینې شوي دي او په هغې په وجه خلکو ته تکلیفات دي ډېر زیاته. د شفقدر د هغه علاقې چې کوم دا هلته عمله کار کوي مختلفو د محکمو، نو هغوی هم هغه شانتې توجه نه ورکوي. هغې کې پراجیکټونه یې نور د پولیس والا، د هیلث والا، د ایجوکیشن والا، د هغې په وجه ډېر خلکو ته مشکلات دي. دا د دې لپاره یو نگراني پکار ده او دا انشاءالله تعالی کوشش به زموږ دا وي چې د هغې داسې نگراني وکړو چې خلکو ته دا ډیلیوري سسټم چې دی هغه په صحیح معنو کې خلکو ته د هغې فواید ورسي. په دې لحاظ سره دغسې د مومن ډیم دی، هغې کې مونږ کوششونه شروع کړو، بیا د هغې باندې اوس کار شروع دی. افسوس خبره دا ده چې بېروزګاري خو ډېره ده دلته، خو مومن ډیم کې اوس هم چې دا کنسټرکشن کېږي نو لوکل خلک یې پکې بالکل نه دي اخیستی. هلته لیبر هم ضرورت دی، د ټیکنیکل خلک هم په شفقدر کې شته، خو هغوی ته هغه روزګار په دغه لحاظ سره نه میلاو شوی چې دا جوړ هم شي. نو زموږ دا به آواز وي او دا کوشش وي او دې لپاره به جدوجهد کوو چې د هغه ځای لوکل خلکو ته، د شفقدر لوکل خلکو ته په دې کې روزګار میلاو شي چې کوم ټیکنیکل دي هغوی ته پکې روزګار میلاو شي، هغوی ته پکې په تقویت میلاو شي او په پرایورټي بیسز باندې هغه وشي. د شفقدر نوجوانانو لپاره هم څه داسې خاص هغه نشته. په ډېر خلک په دې وجه
په نور په نشو کې په دې هغې توجه هغې طرف ته شوې ده. نو د هغوی دپاره د ګراوند او د هغوی د لوبو او د نور د یوت دپاره څه داسې پروګرامونه او د چې په ټکنیکل هغې کې مغه شي او په یوت چې دی هغوی ته مونږ مکمل توجه ورکړو، د هغوی دپاره د روزګار بندوبست وکړو، هغه په نیټ باندې داسې هغه جوړ کړو چې هلته داسې ځایونو کې هغه جوړ شي، نیټ هغه سهولتونه ورکړي شي چې هغوی په خپل کور نه هم د په نیټ باندې خپل یو هغه جوړ کاروبار شروع کولی شي او په هغې باندې روزګار میلاویدی شي. په دې کې د خواتین دپاره هغه کیدی شي چې هغوی د کور نه د روزګار دپاره هغه شي. نو دغسې بجلی چونکې د غریبانو لپاره بل ورکول هم ډېر ګران کار دی. نو زموږ دا هغه ده چې د غریبانو هغه چې دی نو هر کال چې کم از کم په دې ټول هغې کې دا خو د صوبې خبره کوو، خو د دې علاقې کې چې سولرایزیشن وشي او هغوی ته مفت هغه میلو شي، بجلی میلاویږي د سولر په ذریعه سره. نو دا هم یو سہولت پئی چې هغه به خلکو ته میلو شي. دغلته د شب قدر د اوبو د نکاسي هم یو مسله ده او دا مسله ډېره سنګینه شي چې باران وشي، سیلاب راشي. دلته مخکې چک ډیمونو هغه بندوبست و چې هغه چک ډیم جوړ شي چې هلته اوبه رکو شي او نکاسي دپاره چې کوم اوس هغه دی هغې کې هغه دومره هغه دی چې په هغې باندې دا اوبه نشي او هغه کې دی هغې دپاره یو پوره منصوبه بندي پکار ده چې دا اوبه دغه ځای نه دریا کابل ته هغه شي، هغه ځای پورې ورسي او هلته نکاسي وشي. نو دا شب قدر دا ښار او دغه علاقې چې کوم لږ لاندې دي چې هغې کې دا اوبه ودرېږي چې دا اوبه چې دی دا هغه ونه درېږي. بل د سیلاب روکتام دپاره ضرورت دی چې مونږ غواړو چې دا بندونه جوړ شي چې اوس هم جوړ شوي دي. په هغې کې زمونږ د پارټۍ ډېرې هلې ځلې دي چې سیلاب روکو شي او د سیلاب د بچاو دپاره چې کم ځای کې اوس هم په هغې کې خامۍ دي یا ځایونه پاتې دي چې هغه د سیلاب په وجه هغه شي. د ممن ډیم نه به هغه هم روزي، نهر روزي. هغه نهر دې دپاره پکار دی چې د شب قدر دامان علاقه او دا ټول علاقه چې دی دا بنجره ده چې دې ته اوبه میلو شي او دغه خلکو ته دا سهولت میلو شي چې هغه په صحیح معنو کې هغه کاش دغه ځای کې کېږي. اوس په هغې کې بعضې خلکو د نهر الاینمنټ چې دی هغه بدل کړی دی، چا یو طرف ته بوتل چا بل طرف ته. مونږ غواړو چې د دې اصلي اوریجنل چې کوم هغه منصوبه وه چې په هغې باندې لاړ شي او صحیح حقدارو ته اوبه میلو شي چې هغه علاقې آباد شي. نو دا دې نه علاوه هم ډېرې مسلې دي، خو ما دا یو څو مسلې ستاسو په مخ کې کېښودې. انشاءالله تعالی ستاسو په بھرپور تعاون سره چې موږ ته دا موقع میلو شوه، نو انشاءالله تعالی دې کې به بھرپور طریقې سره ستاسو مدد کوو. تاسو زموږ مخکې هم کارکردګي کتلې ده، موږ د عوامو خدمت کړی دی، د شب قدر د عوامو خدمت هم کړی دی او انشاءالله تعالی اوس به هم بھرپور طریقې سره د عوامو خدمت کوو. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. شنورور ولی غاړي وغدا قومي وطن پټي غاړي لرو بره او شنورور ولی غاړي وغدا قومي وطن پټي